نو شیخ سعدی رحمت الله علیه اوله جمله ولیکلا بلغ العلا بکماله، دویمه جمله ولیکلا کشفت دجا بجماله. د تیرونه خلق راويستا نو سړی بخپې وغځولې په لاره کې او وی پیسا وی بای څوک در پکې داسې نرشته چې زما د خپې غونډې کې جو بل سړی او پراغه هغه ته بل اسه جاهل زستانه غټ جاهل یو د خپې به په تر واله کټ به کشفت دجا بجماله. خلق دونه خيار شو الحمدلله چې نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوار لسنیم سو وکاله وشوا، لیکن د هغه باوجود د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات د مسلمانانو په ذهن کې دي او خپل کور وته نیمه او به ز جمعات لاره ورکوم، زه خلکو لاره ورکوم، سهولت ورکوم چې لاره کولاو شي. نو لہذا کم عجزه چې حجونه خډیر کې ماشاءالله، عمره لخ ډیر زی او تبلیغونه خ ډیر کې، خو چې د لارې تنګې که نه نو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو نه خلاف لګیا یې. که ته چاته لاره بندې نو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو نه خلاف لګیا یې. ستا د حج او د عمره جسب تا نشي بچ کولی په دې صورت کې چې کله ته انسانانو له تکلیف ورکې او کته دا وی چې زه به انسانانو له تکلیف ورکوم خیر دی، خو په حج او په عمره به خلاص شم نو په دې باندې خلاصېدی نشي. لہذا خپل معاملات دې درست کا، انسانانو له سهولت ورکه، تکلیف مو ورکوا. کشفت دجا بجماله. اے پیغمبره ستا د روخانه مخ په وجه باندې، ستا د راتلو په وجه باندې بیا تیارې ختمې شوې.